عوامي زنانه راغلي دي د ورځې هغه خیرات په توګه باندې ګرځېدګي کوي او د شپې د هوټلو رونقي کوي. دې ته تاسو توجه شته که نشته؟ دغه میډیا والدین لږ متوجه شي، موږ خپل اخرنۍ مطالبې پیش کوو او بیا دعا کوو بس دې ځنه چې د هغه دا غونډه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا احتجاجي مظاهره چې دا په شادر ټو کې چې دا منعقد شي او د دې یو مقصد دی، موږ دال چینی او غوړي دا چې دا نه غوړو په دې وخت موږ صرف د فحاشۍ خلاف راوتی وو. موږ د دې نه یو نیمه هفته مخکې خپل مطالبې چې د هغه په نشاط چوک کې د انتظامی مخې د ایښو دی، خو موږ په هغې باندې تر اوسه پورې څه عمل درآمد ونه لیدو. زموږ مطالبو کې اولنۍ مطالبه دا ده چې د ضلعې نه بهر چې څومره بدګان دي هغه فوري طور باندې وځي. تاسو ټول د دې مطالبې حمایت کوئ؟ زموږ دویمه مطالبه دا ده چې کم بدګان هغوی چې موږ د سوات یو، نو حکومت له پکار دا دی چې د هغوی د میډیکل وکړي. په دې کې روغ رمټ هلکان دي، ځان ته انجکشن یې وهي او ځان د الله پاک هغه تخلیق چې دی هغې بدل کړی. الله پاک الګ پیدا کړی دی چې ناز جنۍ خوشحاله یم، نو حکومت د هغوی فوري طور باندې میډیکل وکړي چې کوم پکې روغ رمټ هلکان دي خپل کورونو ته واپس ولېږي. چې کوم واقعي بدګان دي او الله پاک داسې پیدا کړي چې نه هلک ده او نه جنۍ دی، نو موږ د هغو خلاف نه یو، هغو الله پاک داسې پیدا کړي دي. نو بیا زموږ د حکومت نه دا مطالبه ده چې هغوی دې په یو مخصوص بلډینګ کې بند کړی شي او څنګه چې حکومت چې دی هغه دارالامان چلی، د یتیمانان دپاره دارالیتامه چلی او په دې چوک کې چې لنګرخانه چلی، یو دوی دپاره د خوراک انتظام وکړي. د فلم انډسټرۍ دپاره دوی سره د اربونو روپۍ شته، سره کې پیسې دي، دوی له پکې وباسي او په دوی باندې سخته سکیورټي کښېنئ او د دوی د عام طرف چې دا محدود کړی شي. زموږ بله مطالبه دا ده چې دا یوازې فحاشي نه ده په دې ځای کې، بلکې په دې بلډینګ کې چې دی دو آیس نشي، قسمه نشي چې دی هغه خرڅېږي. واړه واړه ماشومان چې دی هغه په دې نشو باندې رالېږلي دي، لارې کوڅې د دې نه ډکې دي او په شته خاوندانو کې چې دی هغه زنانه چې دی هغه کونډې شوي دي، هغه سړي چې هغه په قبرونو کې شپې کوي د دې نشو د لاسه. نو بهر زموږ د حکومت ته دا مطالبه ده. بل دا چې تاسو په حقیقت او په تاسو اورېدلي دي کنه چې ډېرو نارینهو پکې خپل زنانو طلاق هم ورکړي دي، سپین ږیري سړي پکې ناست دي، ځوانان هلکان پکې ناست دي، تعلیم یافته خلک پکې ناست دي. هغه ګلان چې هغه راغلي دي او مور پلار رالېږلي چې تاسو به تعلیمونه حاصل کړئ، تاسو به ډاکټران، انجینران، ساینسدانان جوړ شئ، هغه راغلي دي هغه د شپې په دې چې دی په دې ګناه په دې کار کې چې دی هغه ملوث دي. چې یو پیره دا د ګناه دا کار وشي د الله پاک د عرش چې دی دا وړقېږي. خلک باران غواړي چې د ګټو د کاڼو چې دی هغه باران ونه شي. او زموږ د حکومت نه بله مطالبه دا ده چې په دې منګوره کې یو فحاشي، دویم چې دی نشي دا به نه چلېږي، او دریم چې دی دا کم خلک چې دا خیرات میرات غونډوي د دوی په اړ کې هم ډېر خلک چې دی هغه نشي چې دی هغه خورئ، فحاشي خورئ او واړه واړه ماشومان هغې یا ګوره چې نشه کړي کسي چل به کړی خو په سړک کې داسې پرې وباسلي او په هره لاره کوڅه کې چې دا خیرات غونډېږي دا د سن نه راغلی خلک دی. زموږ انتظامیه د دوی مخې ته هم دې بس شي ده. نو موږ د حکومت نه چې دا مطالبه کوو چې موږ 5 رکني کمیټې چې دی هغه په دې باره کې جوړه کړې وه، خو موږ تر اوسه پورې څه اقدام داسې چې دی هغه ونه لیدو. دومره شي ده چې د دې ځای نه بلډینګ بدل شوی دی او لاندې د اډې خوا حالت دی، فلسطین اډې خوا حالت دی، لږ اخوا دې خوا شوي دي، لږ یې ځان بدل لا بدل کړی دی، نور هغه شی دی. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې کوم مطالبې زموږ اولې دي چې دا د ضلعې نه بدل شي، نو زموږ په دې مطالبو دې فوري طور باندې عمل وشي. دا خو یو علامتي احتجاج دی، تاسو په دې کې د عوامو دا تعداد چې دی هغه ولیدو. او بیا به زموږ په 15 جولای باندې حقیقي احتجاج چې په هغې کې به سړکونه بلاک کېږي او خدا نخواسته د عوامو غیظ و غضب هسې هغه نه چې دومره بېقابو شي چې هغه په دې خلکو باندې ورشي او د تشدد لاره چې دی هغه اختیار نه کړي. نو د دې د وجې نه موږ انتظامیې ته بیا یو پیره عاجزانه درخواست کوو چې دا ستاسو کار دی او برای مهرباني تاسو چې دی هغه په دې باندې لاس واچوئ. او نن خبر شوم چې سهار د وخته په 3 بجې باندې چې دی هغه یو بدک او د لس پولیسانو چې دی هغه جنګ جګړه شي او بیا چې دی دغې بدګانو شپږ بدګان چې دی نور چې دی د دفاع دپاره راوتلي. اخرنۍ خبره په منګوره کې د شپې 2 مخلوق ډېر خوشحاله، یو بدک او دویم منګک. دا 2 مخلوق چې د شپې ډېر خوشحاله. منګک چې دی هغه مالی نقصانات کوي، فریجونو تارونه یو شی بل شی چې دی هغه وهي لګیا دي، او دا چې دی دا جاني نقصان کوي، د قوم ماشومان او بچي چې دی هغه تباه کړي. نو مهرباني مننه. اخر کې ټوټه کوو کې